أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون خبير. سوجمون میں درتا د حلال مال متعلق ذکر شروع کړو کہ د حلال ډیر لوی برکات دي. ظاهر کې خو بتا ته د حرام مال ډیر ښکاری او شیطان یې د ته ډولې کوي. شیطان به وي دا شابه دا غلو کا دا مال د دنه ووهه دا قرضت والا بیا مو ورکوه مال به دې ډیر شي. لیکن په حقیقت کې دا ډیروالی نه دی. ډیر دې ته نه و چې شي مقدار زیاتی، ډیر هغې ته وایي چې شی لږي او فایده ته ډیره حاصله شي. که یو سړي سره 50 لکه روپۍ وي ډیرې دي او بل سره 1 لک روپۍ دي، خو د 50 والو ته داسې بیماري پیښه شوه چې هسپتال ته لاړ او ډاکټر وایي چې اپریشن به کوم خو 80 لکه به دې لګي. دی به څه کوي؟ دی به 50 ته غم ورکوي، 10 به پسې نور هم ورکوي او دا لک والا بېغمه دی، هېڅ تکلیف بیماري ورته نشته. نو حرام کې برکت نی، هغه په پریشانو د انسان نوځي، په غلطو لارو باندې د انسان نوځي. او حلال کې لږ وي د یوازې د ده د ژوند برکت نه دی رونو، د ده نه پس د ده د اولاد او د نوسو د کړوسو کې به هم د ده خیر او برکت راشي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مدینه شریفه کې به ګرځېدو، عموما د خپل رعیت حالات به معلومول، چکر به لګاو. مشهوره واقعه ده، د دې سکول په کتابونو کې هم شته، ما هم څو ځله تاسو ته ویلې ده. نو یو ځل په لاره ته د یو کور نه د 2 کسو د جګړې اواز راووت، دی ورته ودرېد. اندازه دا ورته ولګېده چې دا یو جنۍ لور ده او یو یې مور ده، ځکه په خبرو کې خلک مشرې ته مور وی مورې او لور ته خلک وی لورې بنت. نو اندازې نه ورته پته ولګېده چې یو لور ده او یو مور ده، او دا م ورته پته ولګېده چې دا یوه دا مور دې لور ته وایي چې پیله شلي و د ګډو چیلو شپونکیانو چې دې کې اوبه واچوه، او هغه لور ورته وایي چې نه، اوبه په پیو کې اچول ګناه ده، دا ناروا دي، دا حرام دي. چورلټ حرام شو. ستا میخې 2 سیره پیو کړل او ته پکې 1 پو اوبه اچوې، نو اوبه خو بې قیمته شی دی. ټګي دې وکړه، دوکه دې وکړه، دروغ دې وي. ګوره یو ګناه نه ده، ډېر شو. یو دې ټګي وکړه، دوکه دې وکړه، یو دې دروغ ووایي چې ما سوچه پی در باندې خرڅ کړل، یو دې اوبه خرڅې کړې. نو تا نه خو هغه اوبه نه اخلي، تا نه خو هغه پی اخلي. دا پکې خلک اچي. بلکې دې زمانه کې خو نور ظلم کېږي، کیمیکل پکې اچوي او هغې نه پی ټینګوي. اوبه پکې واچوي او څه کیمیکل خرڅېږي په بازارونو کې، هغه پکې لړي 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 د هغه کیمیکلو نه پی جوړ کړي. څوک پکې اوچ پی، دا ګنده هغه اوچ پی چې هغه ایکسپایر وي، تاریخ هم ختم شوی وي، پکې اچوي او خلک وایي لکه د پلانکي خو ټینګ پی دی. نو کیمیکل خو زهر دی که نه، نو مسلمان دی برباد که تباه دی. بعضې بیماري هغه هم په هغې کې چیس کی او هغه پیس کی، نو دغه کیمیکل والا پی هغه ته تا زهر ورکړل، هغه د غرق که مسلمان ژوند دی تباه که، بیماري دی وله زیاته کړه. نو څومره لویه ګناه ده. شی تا ته راکوټې ښکاري، خو ګناه ډېره زیاته ده. نو هغه پکې هغه مور ورته وي اوبه واچوه، نو لور ورته وي مورې امیر المؤمنین عمر منع کړې ده چې پیو کې به اوبه نه اچوي، او که چا واچولې نو سزا به ورکړي. د هغه نه به خلک یېرېدل. هغه مور ورته وي بچې عمر موږ نه څه خبرېږي، خو دا پی پکې اوبه واچوه، دغه ځای خرڅوه، هغه ته څه پته لګي په دې نیمه شپه. لور ورته وي مورې که عمر دلته نشته، د عمر خدای خو شته که نه، اخو رانه خبرېږي که نه. دا بنیادي خبره.
زړه کې دا ټکي کېنول چې زه دا ښه کوم که بد کوم زما رب زما نه خبرې. دا ډېره بهترین عقیده ده چې یو سړی په دې زړه کې دا سوچو کې چې که زه د کوټې په ګوټ کې په بړستن کې دنم یو ګناه کوم زما نه الله خبرېږي، بس دا د کامیابۍ نښه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت په هغه ورځ چې نور به یو میل رانږدې شي، موږ زموږ پښتانه وایي نور به نیزور شي، اووه کسان به د الله د عرش د سوري لاندې وي. دا به څومره خوش قسمتی چې هغه سخته ګرمۍ کې دوی د عرش لاندې وي، سوري مو بیا د عرش سوري، د عرش د سوري لاندې پیغمبران ناستی، انبیا ناستی، صدیقین ناستی، شهدا ناستی، دی به هلته هغوی سره ناستی. لویه مرتبه ده. هغې کې یو کس دا دی رجل ذکر الله خالیا ففاضت عینا، هغه سړی دی چې الله یې ځان ته رایاد کړ، هېڅوک نشته د خلکو د یارې نه، هېڅوک نشته. الله یې رایاد کړ چې یا خدایه زه خو ډېر ګناهګار یم، الله ته به ما سره قبر کې څه کوې؟ ځنکدن به مې سینګئ، صابرانه سینګه وباس، د قبر نه به مې سینګ پاسې، او د قیامت میدان کې به ما نه تپوس کې الله څه جواب به درکړو چې دی ځان ته را مخکې کړل. ففاضت عیناه، نو سترګې وبهېدې، اوښکې وبهېدې. دا به د الله د عرش لاندې د قیامت په ورځ اله انسان لرونو جړا ورځي چې دی د خدای قدرت ځان ته را مخکې کړي، دی اخرت ځان ته را مخکې کړي، او چې اخرت او د خدای قدرت دې ځان ته را مخکې نه کړي، ټول عمر به خاندې جړا ونینې. نو هغه جینۍ په زړه کې دقه ایمان پروت و چې د ما خدای خو ما ویني، اور الله مني، د الله قدرت هم مني، د الله علم هم مني، او دا مني چې ما نه به الله تپوس کوي. عمر صاحب پورته لاړ، بیبي ته یې ویې زوی او عاصم، وی د عاصم له واده کو ډېره ښه ده، ما ورته جینۍ خوښه کړې ده، خو ته دا مهرباني وکړه چې لاړه شه معلومات واله چې هغه جینۍ چاله ورکړې ده او کې نه ده ورکړې. کور یې ورته وښو، بیبي هغې کور کره لاړه، چې معلومات یې واخیستل، جینۍ پیغله وه، تندی پیغله وه او لا واده شوې نه وه. واپس راله، وی چې نه هغه جینۍ خو یې چاله ورکړې نه ده، خو ته زوی له هغه کې امیر المؤمنین. وی او وی اخو شپونکیان د ګړو چیلو والا ده، ټول کور د ګړو چیلو د پچو ډک دی، او ته خو امیر المؤمنین بادشاه د دنیا بادشاه. واقعي کسرا د روم بادشاهان بره پیدل د حضرت عمر او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلیفه او د هغه مضبوط صحابي دی، رکوټې سړی نه دی. زوی له هغه جینۍ کې بیا که زما د زوی خوښه دا پکې شرط دی، زه دې ته نه ګورم چې دا مالدار دي، غریبانان دي، شپونکیان دي، بنګلووالان دي. مې پړه کې بیګا دین لیدلی دی چې ایمان یې پړه کې شته. او رسول الله مبارک هم ګورې مونږ ته دا کلیه ښولی دی. ابو هریره د حضور پاک نږدې صحابي و، او ورته څه فرمایي؟ تنکح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. ابو هريره خلق چې ښځه کوي نو یا مال پسې ګرځي، مالدار ګوري، یا حسب نسب پسې ګرځي، یا ډول پسې ګرځي، یا دین پسې ګرځي. ګورې که ابو هريره ته ښځه کې نو دینداره جینۍ وګوره. کل مبارک پیغمبر چې خپل نږدې صحابي ته د واده او د جینۍ کم اصول خولی دي، هغې نه بهتر اصول بل نشته. پیغمبر د امت خیر خوا دی، پیغمبر امت ته غلط نصیحت نشي کولی او نه کړی. دیندار بس جینۍ دینداره د بیګا په نیمه شپه د هغې په زړه کې ما د خپل رب یره لیدلې ده چې مور سره په باس وه. ته وی نه ده ورکړې، زوی نه یې تپوس وکړه، زوی وی بابا چې ستا خوښه ده زما قبوله ده. حقه جینۍ زوی له وکړه. په سنتو عمل خو صحابه وکړی، یو خوا زمونږ سنت دي
او بل خوا مالي مونږ سنت پریدو مال پسې ډېر خلک هم لیدلی دي اوس خو زه بیمار یم دا فیصلې نه کولی شم د خلکو نه را سره وخت شته خو پخوا به دا بعضې خلک راغلل زمونږ فیصله وکړه نو چې ورته پته مې لکه د شریعت خو دا خبره ده وایي نه مونږ له په رواج وکړه شریعت خو داسې وایي نه مونږ له په پښتو او مونږ له په رواج وکړه یعنې چې کوم ځای ورته پته ولګي چې شریعت کې مې تاوان دی نو بیا رواج ته او چې کوم ځای ورته پته چې رواج کې مې تاوان دی عرف کې شریعت کې ګټه ده یاره جي بس په شریعت کوم کنه یاره جي بس د خدای په کتاب یې راله وکړه یاره جي بس د پیغمبر په سنت یې راله وکړه چل د کتاب او د سنت نه دی تا ته پته ده چې ګټه دې په دې کې ده پیسه څومره خوږه شوې ده هر چا ته خوږه ده مونږ ته هم پیسه خوږه ده چې په دې دنیا کې اوسېږې نو کور سره به دې تعلقي ښځې سره به دې تعلقي یارانو دوستانو سره به دې تعلقي او دې له پیسه پکار د هر چا ښکلی کور پکار دی بنګله د هر چا خوښوي چې زما هم خوښوي د هر چا خوښوي موټر د هر چا خوښوي چې د یو نه په مې دوه شي او مال د هر چا خوښي دا نه چې دا یوازې د پلانکي خوښ او د پلانکي نه دی خوښ دا د هر چا خوښي خو د دین په مقابله کې مال اخیستل الله او رسول پرې ښودل او مال پسې منډول دا ډېر خطرناک جرم دی په خدای که دا مال دې پکار شي دا بدن ټول دلته پاتې کېږي یک تنها به الله لزي ویأتینا فردا اللہ قرآن شریف کی فرمائے ویأتینا فردا ہر انسان بمالا یک تنہا رازی زپیشو بیا دے پوش اللہ بناوی مسبندہ تا چه بندہ ما چه مال در کرو سا چل دے وسارو کو ویتا میں واپس اللہ دنیا تولے گا ما خودیر کرے ٹول بدل راوڑو دنیا دے سر خوڑلے دا دل تخایا اینما قدمت مخی دے سلی گلی دے راتا خوایا اخو دا نشاتا پاتی دی پا دنیا کے دنیا دے تبا شوی دا قیامت را غلے دے مخی دے سلی گلی دی باتا دلتا خوایا صدر را لے گلی تولا دنیا نن پا دے غام کی پرتا را بس دیتا نکول ما خمالدار کو ٹکتا کہ مالم و سری او دین میں دیر خش خشتا میں دیندار میں دیر خش د ښه نسب خاوند دی دیندار مې ډېره ښه شوه خو چې دا ټول یو ځای کېږي نن بیا به دین پسې منډه وي نه نن سبا مونږ ګورو دا خو پردو والا ده او دا خو برقو والا ده ازاده جینۍ خلک خوښوي ازاده لږ خلک خوښوي او ازاده جینۍ خلک خوښوي بې پردې او بې پړونه او بې کمیس او بې پرتوګه جینۍ خلک نن خوښوي نو زندگی تباه نه ده خلک په درې میاشتو طلاق نی میاشت پس کور روان نی بیا خو د پیغمبر مبارک په اصول عمل نشته کنه اقا جنې حضرت عمر فاروق د شپونکیانو د ګډبنو په کور کې د نولې دا ګډبانه د خدای بندګان نه دي دا به هم نه وی چې دا ګډبه دی او دا نئی دی او دا ترکان دی او دا لور دی رسول الله مبارک فرمایي کلکم بنو آدم و آدم من تراب تاسو ټول د آدم بچی او آدم د خورونه پیدا دا خو چې د اسمان نه دی را پراپریوت دا خدا سه نه ده چې ته د جنت فردوس نه راغلی او دا د دوزخ نه پیدا دی ټول د یو نیک اولاد کلوار دی که ترکان دی که نئی دی که دوبی دی که مولا دی که پختون دی که بل دی بل ټول د یو نیک اولاد دی ټول د یو نسب خلق دی او د چا مشرانو یو کار اختیار کړی دی او د چا مشرانو بل کار اختیار کړی او راشه کنه چې ته سپک ګورې بټیاري تر بغیر د هغه نه شل کا کړه د سبا یې د دوی وادي د هغه نه بغیر یې شل او چې ته نایي ته سپک ګورې ځکه نه بغیر د هغه نه واده شل کا کړه یا خو هغه ته ویراله سدونه او کودا او چې ته دوبي ته سپک ګورې نو بغیر د هغه نه وځه جامه کا ترکان تسپک ګورې نو چې ښه بنګله جوړه کړې او د ترکان د لاس د ورونه او کړکۍ پکې نه شلې کړه خدای شته چې یو نالبند ته چې دا اسپې ته د نال وایي د ته هم ته محتاج
مخلوق خدا ته به سپک نه ګورئ، د هر چا د کسب قدر به کوئ او عزت به کوئ. دا موږ ته اصول ښیي. دا حضرت عمر فاروق موږ ته اصول ښیي چې د دې ته نه ګورم چې دا د شپونکیانو د ګډبنو په کور کې دا او که دا د بل چا په کور کې دا، خدا دینداره ده. حقه جنۍ زویله وکړه. اوس د حلالو برکت یې څه شو؟ د حقه هلک او د هغې جنۍ په اولاد کې الله پاک عمر ابن عبدالعزیز غوندې شخصیت پیدا کړ چې په تابعینو په دور کې د هغه نه عادل او انصافدار بادشاه بل نه دی تېر شوی. مثالونه به خلکو ورکول. دومره د انصاف بادشاه چې دا تاریخ لیکلی دی چې د هغه په بادشاه کې دونه انصاف کو چې په ځنګل کې شرمخ به ګډو چیلو سره یو ځای منډې والې چې ته شرمخ او چته زمري په چیلې ګډه ابله نه ده کړې. دې ته برکت وي. مال دومره ډېر شو خلکو سره، دومره چې زکات به مالدار ګرځاو او غریب ته به دروازه والا وي دا زکات قبول کا. هغه به وي که هدیه دې راوړي قبوله به کړم، زکات په ما نه کېږي. پرون به دې راوړی او درله به مې اخیستې و، نن ورته زما جد نشته. زکات په خلکو ګرځاو او څوک به یې نه موندل چې دا قبول کړي. هر سړی مالدار، هر سړی ته سکون او خوشحالي وه چې شرمخ په تا حمله نه کوي، نو انسان به در باندې انسان راوړي. داسې ژوند او د خوشحالۍ او د سکون او د علم او د قرآن او د سنت یو دور او یو راج او یو راج. اوس هم خلک وایي لکه دا تکلیف دی او ګراني شوه، تیل ګران شو، پټرول ګران شو، ګوړه ګرانه شو، چینی ګران شو، دو شو. دا به نور هم ګرانېږي. دا ختمېدو والا دا خبره نه ده. دا به نه وی چې ابل بادشاه به راشي او دا به ښي ابل خراب و. قیامت ته پورې چې کم راځي بل پسې بارمان کې، تیر پسې بارمان کې. صاحبه خو تاسو ته قصه یاده ده که نه؟ هغه یو سړي به کفنونه ایستل د مړي نه، زوی پیدا شو نو زوی به ته، نو د مړي نه به یې کفن هم ایسته او بل موږی به یې پکې ټکو، په پښتو کې به یې راته وویل. خو عبرت خبره ده. مړي وي پلار دې خدای وبخه، پلار دې خدای وبخه، خو ډېر ښه سړی و. صرف مونږ به یې بربڼ پرېښتو او کفن به یې ایسته. ته خو د خدای دې بېخ وباسه نو موږي راکې ټک کړې. نو چې بل راځي که نه خفه کېږې یم، موږي به راکې ټک وایي. نو چې بل راځي نو خدای چې به راسره څه کوي. نو چې بل راځي نو خدای چې به دین ته خو هسې مونږ شا کړل. دنیا د مونږ مخه ده. قیامت ته پورې زمانه د رسول الله مبارک نه لرې کېږي او دجال ته نږدې کېږي. اولې اعمالکم عمالکم، مونږ د خدای نه لرې، نو خدای سزا خو به راکوي. کله به راباندې شی ګرانوي، کله به راله جګړې پیدا کوي، کله په ګاونډ کې جګړه، کله د پلار او د زوی جګړه. اسې تاسو نو تپوس کوم، پخوا به په یو کور کې د یو نیکه اولاد یو ځای اوسېدل که نه؟ دا خو زما یاد دي که نه؟ دا ظفر لالا ناست دی، نصرالله حاجي صاحب ناست دی، دا ټول ناست. د یو نیکه نه د قر نیکه اولاد به یو کور کې یو ځای اوسېدل. د قر نیکه اولاد، د تره بچي نه د نیکه بچي به ټول په یو کور کې اوسېدل. یو ځمکه به یې کرله، یو به یې حجره وه، یو به یې دالان و، یو به یې کور و. ورشه اوس په یو کور کې د یو پلار زامن یو بل سره یو ځای ناست. بغض پیدا شو، حسد پیدا شو. خبر مې لا یو بل ته کې واورېده چې په دې الیکشن کې په یو حلقه کې پلار او زوی یو بل ته ولاړ. پلار په دې نیټ راغلی دي، ما نه یېر دی اوس. پلار زوی ته وایي ته قابل نه، زه د دې سیټ قابل یم. او غزوی پلار ته وایي زه قابل یم. دواړه یو بل ته ولاړ. دا جون شو، پلار زوی ته ولاړ او زوی پلار ته ولاړ. ماشاءالله دا ښځه ته واله ښځه چې د کوم مور د مور وایي ته مې د دې مور قابل د دې زه قابل یم. او یا د پلار له پکاري کې د دې زوی نه دا ښځه والي چې ته قابل نه دی زه قابل یم. دا انصاف دی. زمونږ وطن دی، دا زمونږ زندګي، زمونږ ژوند دی. نشته
بهر کې عمر ابن عبدالعزیز چې بادشاه شنو ښځه فاطمه کېنولې فاطمې کېنه وی که دې خوښی چې طلاق دله در او دا څه وی چې خدای بادشاه کړی خدای را باندې خر وزرا وستا نو ماله طلاق راکې ولې ماله طلاق راکې ما څه غلطي کړې ده وی ښځې هېڅ غلطي دې نه ده کړې نو چې غلطي دې نه ده کړې نه ده کړې مې غلطي نو چې اوس بادشاه شوې نو روز خدای راوسته نو ما جدا کې طلاق راکې وی داسې نه ده ماله خدای بادشاهي راکړه زما په سر یو لوی بار پرېوت هغې بار زما نه شهوت تښتولی دی بس ختم هغه ژوند د ښځې او د خاوند زما افسوس نه کېږي بس شهوت لار ختم ستا حق د خدای په نزد نشم پوره کولی او ته پیغله ښځې خشتې خوبصورتې شل کسبه دې وکړي نو به زه به تاله طلاق درکړم او ته به بل خاوند په خوشحالي او که ما سره نو زه ستا حق نشم پوره کولی سبا د تا له د شپې یا د ورځې نشم راتلی په ما دونه بار پرېوت چې دغه نشم سنبالولی دا به تا به څنګه سنبال کړم په ده پوه شو بس ما راته خپل حق بخلی خو ما له به طلاق نه راکړي حالانکې د بادشاه نه مخکې د عمر ابن عبدالعزیز دور که تاسو وکته یو جوړه به سار اغوسته او یو به ماښام اغوسته او هغه قیمتي جوړه چې هغې به قیمت چا سره ډېر په نعمتونو کې به ګرځېده او ډېر په عجیبه شان به ګرځېده او د کبر زندګي یې وه خو چې بادشاهي په سر پرېوته دقه شی ته جوړ ښځه ورته وایي بس ما خپل حق بخلی دی ما موجوده کوه وی ښه بیا به یو کار کې وی تا چې دا کم کالي دي په دې غاړه کې دی چولې دي بنګړي دي په سر کې دي تاجونه دي او په کیلوګانو نه په بلا کالیګان او کمې جامې دي او کم په جامو کې کم قسم کپړې دي غون به راکې دا تا له ستا رور د بیت المال نه درکړي دي دا حرام دي دا به بیت المال کې جمع کړو ما سره که ژوند تېری په کمزورې جوړه کې به تېری خزم د نر نور وه وی بلکل ټیک ده تا سره ژوند تېروم او چې څومره کالي و زیورات هیرې جواهرات جامې غونډې را واغېستې و خاوند له یې ورکړې دا بیت المال کې جمع کا واقعي زما رور دا بیت المال نه ماله راکړي دا جمع کړه پکې غونډ جمع درې نیم کاله ورسره د ښځې تېر شوي دي تقریبا د بادشاهۍ نه پس ښځه یې وایي په دې درې نیم کاله کې دې ما ته رانږدې شوی نه دی چې کله به زه ورغلم ولې کله دا جتي او زه به کوټې ته ورغلم نو دې به ستندې لاندې او وجود د پاسه په سجده پروت و په چغو به خدای ته ژړل داسې انسان ښځې ته نږدې کېدی شي په سلګو به ژړل الوړې به پروت و یا خدای لوی رعیت دې را په غاړه کړی دی خدای لوی رعیت ته به ما نه د قیامت پر ورځ د دې تپوس کوې زه به تا له خدای څه جواب درکړم یا خدای څوک د لوږې مړه نه شي یا خدای زما په رعیت کې څوک د تندې مړ نه شي یا خدای زما په رعیت کې څوک په چا ظلم ونه کړي یا خدای څوک بې کسه مظلوم ما له راشي او ما ته رو نه رسي حاجت یې زه پوره نه کړم الله زه به څه نن زمونږ خلک بادشاه له څه له منډه وایي نن زما ستا وینې سکي او په بار ملکونو کې ځان له بنګلې جوړوي نن وایي چې غریب دې تباه شي د نه دا وینه راوباسم دا دې مړ شي دا دې ختم شي چې زه په بار ملک کې ځان له ښه مضبوطه بنګله جوړه کړم او ځان له بنګلې جوړې کړم یعنې زه حیران په دې یم زما ورور کله حیران شم زمونږ د خلکو چې یو رکوټې غوندې چې لږ مالدار شي یو رکوټې کارخانه جوړه کړي نو دا کارخانه ګټه کوي که تاوان کوي تاسو نه تپوس ګټه کوي او چې سخت کال یې یوه جوړه کړه نو رښتیا ووایه کال له دویمه او درېیمه جوړوي که نه جوړ دې فلور میل ته وګوره که نه رکوټې کارخانه ده سخت کال یو فلور میل د کال له دوه جوړ کړي بل کال له درې جوړ کړي ګټه کوي کارخانه دې دپاره چې هغه ګټه کوي ګټه ستا د پاکستان په کراچۍ کې د ټولو نه لویه کارخانه سټیل میل دی چې دا په ایشیا کې د دې نه غټه کارخانه بله شته دی نه هغه د کال په اربونو تاوان کوي هلکه کارخانه او تاوان یو سړی چینچي اغشتې ده ګټه والا کوي یو سړی موټر کاریاله اغشتې دی ګټه والا کوي او بعضې خلکو جزونه اغشتې دي پرایویټ
دا جزونه بعضې پرایویټ کمپنۍ دي بعضې خلکو یو 15 شپږ کسه یو ځای شوي ځان له جزونه اخیستي څونه ګټه ولکوي او ستا پی آی ای زما په خیال ما اوس واورېدل پرون چې په تېر شوي کال کې 100 اربه روپۍ بایللي دي تاوان کوي دا ولې تاوان کوي دا غله دي مشران غله دي ټول ګڼ کپان ټول ډاکوان یو ته وي ته غلې بلبل ته وي ته غلې یو ته وي ته ډاکو یو بلبل ته وي ته ډاکوې د خدای یاره پړونو کې نشته عوامو له ریلیف او عوامو له فایده ورکول دا نشته اوس به بیا موږ چغې واو یو خدای خاطر وکړئ یو خبره د ما واورئ تاسو ته مې موجه څوک هم زما خبره اوري چې دا سیاست په دې سیاست یو بل سره جګړې مه کوئ اوس به کور په کور بیا جګړې شروع شي یو به یو جنډه خېږي یو بل به د بل جنډه خېږي یو به یو ته کافر او بل به بل ته کافر یو به یو ته ظالم او بل به بل ته ظالم او دنیا کې به یو بل سره جګړې جوړې شي او غم خاده به د خلکو ختم شي خدای ته وګوره د دې سیاسي مشرانو د خاطر یو بل سره جګړې نه ته د یو بل په غم کې پکار راځي د یو بل په ښېګړه کې پکار راځي یو بل له مړي ښخوي یو بل له جنازې کوي دغه دله نه راځي ګوري دا به سره پیدا شي دوا به وکړو چې بابا ته اواز کا اله زه راغلم چې هغه سره بابا خو 15 کالو شو چې مړ شوی او 15 کالو شو چې مړ شوی بابا ته اواز ادا شوی دی یو سړی راغلی وی بابا ته اواز کوي راځي بابا له بوزم هغه بل دی وی आवाज کا وته یا غب اخوا تلې دې اغل دلته بده نمټیو د مقبره دې بوته دا بابا اٹھته وړ دلته چې پروت دا قزم حالت د دې خلکو د پاره مونږ جنگم کو مونږ جګړې کو مونږ رښتیم پری بس دا چا چې سن نظریه او دا چا کم سوچ ته هغه د ارچا خپل دی خو جګړې مکوي او بس بهر کې خبره مې دې پورې کوله چې ټول کالی او ټول زیورات او ارڅه ته واغشتل او بیت المال کې جمع کړل نو خزه وی درینیم کاله د بادشاہ نه پس د مود د جون ته شویره څه د پاسه درینیم کاله په دې درینیم کاله کې د ماترانه دې شوی نه ټول شپه به الله ته جوړه یو ځری لور تاواز وکړ وی پلان کې لوري وبره وړه ناغه لیټ شو نو بیا आवाज وکړ وی لوري وبره وړه نو بیا لیټ شو نو بیا आवाज ورکړ نو بیا لور غاګونه کا نو مرته وی جلې دې سکله مانو بدل وړي دا حال دی دا ردی زمانی لونه دی ناغه خزوت وی بربنده دل راشي وی داغه یو پرتوک دی وغش لیدلې دی او اکوټه کې ناس تر ځان لې ګندې چې هغه وګندې پرتوک واچې نو طالب وبره دیتا جون وای دیتا زندگی وای بهر کې اب زبانونو دا ولی او چې کله مړ شو عمر ابن عبدالعزیز دا نو د ځان نه پس ولس اشرفه ته پاتې شو او یولس زامنی ولس اشرفه یعنی ولس روپے بزو عالم او یولس زامن نو ولس اشرفو کې وصیت کړو وی زما چې تاسو قبر کنوي او مال کفن را کوي نو ابد بیت المال نی اب مال په خپل پیسو مال به خیراتی په چا قبر هم نه کوي مال او مزدوران اونې سي چې مال خبر وکړي اسنه چې د بادشاہ په وجه سوکرا چې دا خو بادشاہ مړ دی او مونږ ولا قبر کنه ولا به نی او د ما قبر بکنه او مال چې کلا کفن را کوي مال به د ما د خپل پیسو کفن را کوي نو پاغه کې او ما با چې زمړ شم نو ما به د دغه مقبره کې چې د بادشاہ خښتې دی کې مې نه د خخوي مال به قبر لده ما په پیسو ځای والے هغه کې ما خخوي نو 15 دینار په تکفین او تجهیز په کفن او په قبر او په کنيستو او په دیو لګیدل او په 2 اشرفه باندې ولا قبر لازمه واغشتا باقی لس اشرفه پاتې نو زامن یولس اشرفه لستی نو سکم یو اشرفه یو دوی تورسه خلقو به د عمر ابن عبدالعزیز د زمانه موازنه د صحابه د زمانه سره کوله دا د حلال مال برکت
دا د حضرت عمر د هغې زوی چې زوی هم حلال خور او جنۍ هم وله په شپونکیانو په کور کې وکړه خو چې حلال خوره وه دا د هغې برکت پښتانه وایي که نه وی دا لالي نالالي پیدا کېږي وایي که نه او وی دا ارامي نارامي پیدا کېږي دا خو ستاسو متل دی نو د حلال مال نه چې کوم پیدا شي حلال مال خوري نو ستا وینه کې ستا د بچو په وینه کې ستا د لوڼو په وینه کې ستا خاندان کې به خدای پاک هغه څوک پیدا کړي چې هغه به خدای ته نږدې وي او الله ته به ګران وي او زما وروڼو یو خبره تاخیري کې بله کومه ده دا ذهن کې واچوئ چې خدای د لکمه مقرر کړې ده حقه به هغې کې دویمه شته نه یو کتاب کې مې یو ځل لیدل یو سړی د کوټې نه راته ماشومان ورسره و ایرپورټ کې په جس کې راته نو چې کوټې ایرپورټ ته راغی نو یو ماشوم له نینې واغېستې دا د جوارو نینې او دا ماشومان خو روانکاري وي شرارتیانی نینې داسې ویشتې را ویشتې ناګانه یو نینې پوزې ته لاړه چې ګوتې در نه کړه نوره در نه شوه چې ګوتې ور در نه نوره در نه ماشوم چغې پوزه کې مې نینه ونښته پلار چې کتله نه راوته یا خدایه ماشوم جاړي چغې وایي هلته ورته مشوره ورکړه هغه جز والا وي چې خو جز دغه دې روانېږي ورخېږي خلک نو اوس چې ته را دې ځای نه دا ماشوم هسپتال ته بوځې جز هم در نه ځي او چې کوټې نه دا سړی د لاور ته دا جز ځي نو خو دغه نیمه ګنټه 3 پاوه لګي نو نیمه ګنټه 3 پاوه کې خو ته هسپتال ته نشي رسېدی نو بس هلته چې کوز شي هسپتال ته به هغه هم وایي چې خو مرید دی نه سا په دې بله پوزه سپېمه مغشتي شي او په خوله یې مغشتي شي ماشوم یې په سا خوا دې خوا باندې قلار کړ او جس ته وختل لاور کې کوش وی د دې سړي کور چې و نو دا په لاره باندې و د هسپتال په لاره نږدې و نو دا سوچو که چې دا سامان به په دې کور کې کېدو دا ماشوم به هسپتال ته بوځم نو دا نینه به وله ډاکټر روبس چې کور ته څنګه وردن نه شو نو د ماشوم انټو شو چې انټو شو که نینه لاندې پرېوته چرګې را منډه کړې هغه نینه یې وخوړه یعنی دا نینه د دغې لاورۍ چرګې په قسمت خدای لیکلې وه نو دا کوټې نه یې وله په اوی جس کې راورسول او په کوم ځای کې راورسول امینه په سپېمه کې وله دا زه راته خپله قصه کوم دا پخوا زمونږ د زنده پولو دا زوړ پولو زوړ نو موږ خپل بار بیټک مخې ته ناستو د بیټک مخې ته قلا نه وه ناستو دې کې غرس شو پې غرس شو نو خلکو منډې کړې ما ویل لکه څه چلو شو وی ټرک د خرې ریړه وواله یا خدای دا او وی ریړه لاندې کندې ته پرېوته بس مونږ هم راغرواله چې اوس به څوک پکې به مړي یاره ته یقین وکړه دا ما په خپلو سترګو لیدل هغه چې څنګه مونږ رالو نو ټرک هغه د خرې ریړه والی وه او ریړه سره د اسپې لاندې ځمکې ته اوبو ته پرېوتې وه او هغه ریړې والا ته ټوپ کړي وه ته خدای بچ کړی اوس چې ما لاندې خرې ریړې ته وکتل د ریړې پلونه مات دي او خره ښه مزېدار اوبو کې ولاړه ده اوبه څکي الګ یاده بېغمه دنیا راته وده او خره اوبه څکي ما یې ګوره د دې خرې په قسمت کې د دې کندې د اوبه خدای لیکلی وې ټرک یې راوسته او ډز یې ورکړ او لاندې یې وله راورسول یو کتاب کې مې کتل یو مولوي صاحب په خپله واقع ذکر کوي په موټروی روان وی چې په موټروی روان وم نو وي زمونږ ډریور له خوب ورته نو موټروی باندې خو د هوټلې نږدې لرې وي خوب ورته وی ما دې ډریور ته وی چې هلکه دلته ودرېږه په دې مخ باندې یو لپه اوبه واچوه خو هغه وی چې نه وی خیر ګاډۍ به ته کله یو خوا وي ناګانې یو سپی یو او شپه ده چې سپی یو مضبوط ډقه شو هلکه ودرېږه وي ما ته ډریور وی چې نه بس ودرېږم نه بس ځو سپی بس ولګېد او لاړو ګاډي ټیک روان دی بس ټیک ته مونږ ویم ځه ګاډی سم روان دی تلو هغه د قیام تو عام ځای راغی چې هغه او دا وایي ښه تقریبا 50 کیلومتره پس راغی وی ما چې هلکه دلته را ګاډی راوګرځوه ته به م یو پیالې چې وسکې مونږ به موسکې خوب دله درځي وی چې ګاډی هلته څنګه راوګرځو که نه هغه سپی چې دی ګاډي والی دی
نو هغه د ګاډي هغه بمپر کې نښتې چې هلته م ګاډی ورو سپي ته ټوپ کړې او هوټل والا هغه ماتې ډوډۍ نه غورځوي هغې له یې منډه کړې په هغه غوښه او په هغه ډوډۍ شروع کړو خوراک یې شروع د کم ځای نه ولا خدای پاک په موټر کې په بانټ ته کې څه ورته وایي په هغې کې خدای پاک خوراک له راورسوي زمارونو دا د الله وینا ده ګورې او د الله د رسول وینا ده چې کوم انوړی او کومه ډوډۍ دله مقرر وي هغه به خورې د هغې نه زیاته نه خوړی شي نه هغه بدلولی شي دا به نه خورم او دا به خورم نو څه دپاره مونږ بیا په دې حرامو پسې منډې ترړې وو ځان له اخر هم خرابو قبر هم خرابو ځنکدن هم خرابو دنیا هم خرابو او دین هم ځان له برباد په چې خدای څه درکړي دي زما ورور په دې صبر اوله ګټې ښې ډېرې وګټې ځان له پنځه پنځه موټرې والی ځان له ښې بنګلې جوړې کړې په شریعت کې د حضور پاک دو چته آبادي وه مشروبه بالخانې وه خو د هغه زمانې صحابو ځان له کورونه هم جوړ کړي دي صحابو ځان له ځمکې هم اخیستې دي هغه دې زمانه کې موټرې دي هغه زمانه کې اوښان و د حضرت عثمان رضی الله عنه څونه اوښان دونه اوښان و د حضرت عثمان رضی الله عنه چې د تبوک غزا له صحابه تلل نو دشمن ډېرو کسان کم و څاروي کم د نیم لښکر انتظام حضرت عثمان رضی الله عنه په خپله کړی حضور پاک دا ورته ونه وایي چې دا دونه مال د کمې راغی عبدالرحمن ابن عوف سونه مالدار زمون امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سونه مالدار ډیر زیات نو مال د ما د خبرې دا مطلب نه دی چې مال مګټه تکړه شمال او ګټه خو حرام نه حلال او چې دا حلال هم ګټې نو کوشش وکړه چې خپل رب ير نه کې خیرت ير نه کې قیامت ير نه کې خپل رسول او خپل دین ير نه کې بس دا په ذهن کې واچو نو الله تعالی دې موږ ټول له د حلال او پراخه روزي راکړي د حرامونو دې خدای ساتي او خدای پاک دې زموږ آل اولاد له حلال پراخه روزي ورکړي او د حرامونو دې خدای ساتي او زموږ په رزق کې دې خدای برکتونه واچوي د بابو خیلو د کندي بسم الله جان وفات شوی دی الله دې وبخي الہ العالمین دې د آخرت خوشاله ورکړي الله دې وارثانو له صبر ورکړي د پیرانو کندي د نظام الدین روندار وفات شوی دی د بره خټ د منظر ډرایور مور وفات شوی ده د خټ د جمیل خان مور وفات شوی ده الله دا ټول وبخي خدای پاک دا ټول وبخي او الله دې وارثانو له صبر ورکړي د نورو غمونو نه دې خدای وساتي بعضې ملګري بیماران دي دعا غواړي الله یې ټول له روغ صحتونه او شفا ورکړي جی هغې ته مونږ کړی عبدالسلام حافظ صاحب مور وفات شوی وه الله پاک دې وبخي او الله یې د آخرت خوشحالۍ ورکړي دیوی د ډېر عاجز او غریب انسان محمد شپږ لکه روپۍ قرضه ده دعا غواړي الله پاک دې قرضونه خلاص کړي او الله دې د چا باندې ډېرو مسلمانانو باندې قرضونه دي چې په چا هم قرضونه دي جمروستان دې رور بیمار دی الله دې ولا شفا ورکړي الله دې روغ صحت ورکړي الله چې په چا هم قرضونه دي قرضونه خلاص کړي خدای که څوک تنگ دست دي پراخه روزي ورکړي یا الله موږ له حلال روزي راکړي ډېره روزي راکړي خو د حلال او د حرامونو نه الله نفرت پیدا کړي ظلم ته تور کړي الله د دنیا او د آخرت د فتنو نه مو ساتي د آفتونو نه مو ساتي الله د مصیبتونو نه مو ساتي الله د غمونو نه سره د بالا بچه محفوظ ساتي الله د رسول الله مبارک تابعداري نصیب کړي د هغې د مبارک لاس د حوض کوثر وبم نصیب کړي بعضې دوستان دي دعاګانې غوښتې دي او بس ما نه هیر شي نومونه رانه هیر شي خو الله ته خو معلوم دي که نه نو چې چا په ټیلیفون باندې یا داسې دعاګانې غوښتې دي الله تا ته هغې معلوم دي او د هغې دعاګانې هم درته معلومې دي خدای دعاګانې وله قبوله کړي الہ العالمین د دواړو جهانو خیر او خوشحالۍ نصیب کړي خدای د حاسدینو د حسد نه او د شریانو د شر نه مو ساتي الله د فتنهګرو د فتنو نه مو ساتي زموږ د دې جومات د بعضې دوستان د دې میلمنو ډېر خدمت کوي هغې ته هم دعا کوي چې الله خوشحاله کړي او زموږ دا سریر خان دي زموږ د دې میلمنو د ګاډو خیال ساتي هغې ته هم دعا کوي چې الله د ټولو وروڼو اتفاق نصیب کړي کور او بار الله خیر خوشحالۍ او برکات نصیب کړي او چې څومره دوستان د لرې لرې ځای نه راغلي دي خدای په یو یو قدم اجر ورکړي خدای د زړه مقاصد یې تا ته معلوم دی الله هغه وله پوره کړي او د هر قسمه پریشانو مصیبتو نامن کې وساتي برحمتک یا رحمان آجی ها او دا دراته وي پرون دلته د باغی شاه لالا دی او دا دولت شاه دي څه کشمکش هغه روغه شوې ده
داسې نو دعا وکړئ چې الله پاک یې پایداره کړي، د زړه محبتونه یې خدای یو بل سره پیدا کړي، چې چا پکې منډې والي دي الله دې هغوی له خیر ورکړي. د چا په منځ کې چې روانې دي حسدونه دي، بغضونه، طرفګنۍ دي، خدای ټولې په روغو بدلې کړي. روڼ د روانې نه هېڅ نه جوړېږي. مسلمان له نه دي په کار چې مسلمان سره درې ورځونه زیاته روانه کړي. دا مونږ اول یو بل سره دا بغضونه حسدونه روانې دي. خدای پاک دې د ټولو مسلمانانو یو بل سره اتفاق پیدا کړي. بې اولادو له دې الله اولاد ورکړي، د چا نارینه اولاد نه الله نارینه اولاد ورکړي برحمتک یا رب.